السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. بعضی ملګری داسې دي چې هغه په دې موبایل ډیر نه پیږي، نو ما سره پرسنل کې رابطه کې نو هغه ویره دا فیسبوک یې بند کو دي دا څنګه چلې او څنګه چل نه دي. زما محترم ورونو او د ګروپ ملګرو ټولو ته مې ګوره درخواست دی، د آنلاین کاروبار بالکل مکوئ. څنګه فیسبوک بند کو تاسو د آیډیانو تاسو د دې خوارو زارو هیڅ حیثیت نشته. که چا فیسبوک د ښه کار لپاره استعمال کړی دی خو ثواب به ملاویږي، که چا د بد کار لپاره استعمال کړی دی ګناه خړې رو کو په لاس سم ورنغه. تاسو به هوایي خبرې کولې چې ما سره دومره لایک دي، ما سره دومره فرندز دي، او مار سره دومره دادی او دومره دادی او زه په دې ټاپ روان یم او زما سره پیج کې دومره دی. هیڅ فایده نشته، اسی هوایي خبرې وي. دغه شان دی آنلاین کاروبار دی. که کلم امریکای او کلم زمونږ مخالف ملکونو وغوښته آنلاین کاروبار بند کته په هوا کې پاتې شي، چانه به بدل اخلي، چانه به زور وباسي، د چانه به تپوس کې، د چا سره به لیندین کې ستا پیسې څه شوي، په څه شي لګېدلې وي، اشې څه شو. نو دی وجې نه ګورئ څنګه نن فیسبوک د خلکو ته بیان جوړې کې او خلک اوس جاړي چغې وهي. مونږ نه کړی دی نه کو نو ورسره چې دی نو دومره مینه محبت ساتو او نه به د موبایل او ډیجیټل شیزونو سره دومره زړه لګو ساتو چې یاره ها دا د دین د پاره استعمالو، بل څه مقصد هم تېنه نه دی. نو دغه وجې نه پروا هم نه ساتو. اوس دنیا خلک دي زما د فیسبوک کې دومره کسانو او دا چلو دا ارس تبا شو فلانې شو ډینګلې شو دا هیک شو، د دې شیزونو مونږ نه پروا ساتو نه پروا کړې ده. که وشو کونه زمونږ کوم د تجارت او غټه پیسې او لیندین او ایمان دی چې اوس پر دې شیزون د وجې نه خرابېږي. نو ټول وروڼو ته مې درخواست دی چې دا زما اواز څومره تاسو خورولی شي نو کوشش وکړئ چې دا هوا کې مارغان مه خرڅوئ او اوبو کې میان مه خرڅوئ. ښه هوایي خبرې مه کوئ. چې څوک آنلاین کاروبار کوي دا هوایي خبرې دي، بالکل دا صحیح نه دي. دي کې غرر او دوکه ده. څنګه چې فیسبوک یو دوکه ده، څنګه سوشل میډیا یو دوکه ده. صرف ستا د بې حیايي د جنکو سره رابطې د غلطو ویډیوګانو کتلو د سندرو مندرو او د نور بې حیا کولو د مور پلار نافرمانه جوړول او دغه شانتي په کور کې خرابي او درونو سره بد کلامي بد زبانی او ځان نه اجړا جوړول او قسمه قسم وخت د پیغمبر مخالفت کې د يهودو نسوارو مشابهت کې جوړول، خپل لباس ډول ډیزاین دا جوړول لکه د جړاګانو خزو جوړول او خزو نه سړی جوړ شو د تنگ لباس او دغه کول چې ټول اندامونه ور سره ښکاری. د دې سوشل میډیا نقصانات صرف د دې چې د موستا بچي خراب کی، نوجوان نسل ټول تباہ او برباد کی، د مادي اشیاء کې داخل کی او دا ذهني ټینشن کې واچي چې کاروبار دی نشته، ته خیسته نه ته خراب پی او تاسو سره جوړه جامه نشته، تاسو سره موبایل نشته او تاسو سره فلانه او ډنګلی او دا شیزونه نشته، نو ته بس تباہ غر کی. صرف دا ذهنیت جوړیږي د دې د وجنه سوشل میډیا ټول نقد د تباہی شي د خپل بچو له لاسونو کې د کوم عمره کې بالکل غټي موبایل مو ورکوي، مزنه نه ول ورکوي. د خپل رابطې د پاره کم سے کم ساده یو موبایل خده او اغه سیم چې پای کې صرف ستا نمبر وي او د نور چا نمبر وته پکې ما چوا. او دویم دا چې داسې قسم حالات پکې جوړ کړي چې رنگ تا ته راځي اغه ته نو ورځي، ستا رنگ ورځي خو جاغه ته رنگ راځي چې تا ته رنگ راځي. نو د سیستم وکړه کور کې او د بچو د پاره هم کوشش کوا چې هغه له داسې موبایل بالکل د 30 سال نه زما خپل تجربه می دا شو چې د 30 سال نه کم ماشوم ته جنې ته موبایل بالکل مو ورکوي، سخترینه پابندي پیو ساتي. جاړي با چې ارزه کوي خو نه ورکوي پابندي. اوس نه تاسو د دیندارو خلکو سره کې نه وي، مدرسو کې نه وي، داسې د خو خلکو مجلسونو د ځان سره بوزي، خو د دې شیزونو مکمل پرهیز وکړي. ښه او تاسو وایي چې را بچي گیم کې خیر دی مشغول دی زبط اخلاص ما تبت اخلاص روسو ودی بیا د ارسن اخلاص کی. کوشش کوي چې په دې معمولی خبرو باندې خیال ساتي، خدای به ډیر خیر درکړي. او کنه دا نوي مونږ تاسو خیر خواهان یو، لګیا یو تا د کلیپ تیارو تا ته جوړو تا ته ویو د یوې روپې تاسو نه د مفادو اس قسمه دا تمنا ارزو او ځکه کې خیال هم دراولو ستا د خیر د پاره لګیما نو بالکل می خبره باندې عمل وکا. او کنه ته وی چې دا استاد په مون خبري خرسي او اسی لګیا دی یا وخت سره ډیر شوی دی یا فزول بکواس کوي، نو بالکل چې دا وایس په دغه ساتي ډیلیټ کې او غزاري کې
خو که ستا د کور خیر غواړم، ستا حیا غواړم او ستا د بچو مستقبل غواړم، نو بیا دا خبره ځان سره نوٹ کا، ولیکا، شیر کا او خپل ټولو ته ووروه چې په دې عمل شروع کړي. یو به آنلاین کاروبار نه کوو، یو به د دې موبایل نه ډېر لرې ځان ساتو، بچي به هم لرې ساتو، دا به د پاره د بطور ضرورت او د پاره د دین به استعمالو، او داسې به هم نه کوو چې دنیا ته به دنیا وي او دین به آخرت په هیرو. دا به هم نه کوو، قبر به هم نه هیرو. 15 وخت پابندۍ سره به مونځ کوو. کوشش په مداوي چې څومره رانه کېدی شي خپل کور کې به په ټولو باندې لازم کوم دین، چې ټول لړمبي به دین زده کوي. او دویم نمبردار 15 وخت پابندۍ سره مونځ به کوي. رمضان را روان دی چې په دې کې ستاسو په لاسونو کې موبایل ونه وینم. ګوره په رمضان کې ستاسو د دینی مشغولتیا نه علاوه چې بل کارونه وینم سیوا د قران د تلاوت نه، په جمعه کې د منځونو نه. د دې خبرو خیال وساتئ. تراویح په خپل شل رکعاته کوي، په زنانو هم شل رکعاته کوي. اتر رکعاته تراویح نشتا نه څوک ثابتولی شي. دویم نمبر کوشش وکړئ چې په خپل کخيري په تراویح کې ختم وکړي او په خپل اهل او عیال بچو باندې په تراویح کې ختم وکړي. دریم نمبر کوشش کوي چې روزانه په خپل 2-3 سپاره تلاوت کوي او کور کې زنانو نارینو باندې 2-3 سپاره تلاوت کوي. کوشش کوي چې مازیګر نه ماخام پورې ذکر تکي نه خپل نارینو زنانو ته سره د کار کول سری ذکر کوي. کوشش کوي چې په خپل اودس کې 24 غنټې پاتې شي او نارینو زنانو باندې 24 غنټې اودس کوي چې په اوداس کې پاتې شي. او کوشش کوي په خپل حرام نزان بچ کوي او خپل اهل او عیالم د حرام نه بچ کوي. کوشش کوي په خپل حلال پیدا کوي او په خپل اهل او عیال باندې حلال خوروي. په رمضان المبارک کوشش وکړي چې خاص کر په رمضان کې د نظر حفاظت وشي او د سیده نور شودونو کې د نظر حفاظتونه او د دې وعید خپل کور کې اوروي. او کور کې کوشش کوي د فضایل اعمال تعلیم جاری وساتي، تبلیغي حضرات سره کېنی، وخت ورکړي، شبي جمعې له پکې ځي. ان شاء الله چې تاسو کور به خرابېږي نه، ماحول به تباہ کیږي نه، بچي به لوفران کیږي نه، خزي به بے حیا کیږي نه، کور کې خوشحالي به وي، راحت به وي، چین سکون به وي، امن او امان به وي. او په دې فیسبوک او سوشل میډیا بالکل نظر مساتي. کم زما فلسطین ګروپ ته یو ملګری دی موزي، هغه کې ملمونګه اس ابسیات نه شیر کو، نه ابسیات خورو، نه زمو سره فزول ډیټا شته او نه مو سره د وخت ضایع کولو لپاره ټیم شته دی. هغه امت مسلمه د خبردار کولو لپاره دی، تاسو سره حقیقت شیر کولو لپاره دی، د امت درد او غم ځان سره خپلولو لپاره دی. زمونږه کوشش دا دی چې د هر امت مسلمان سړی چې هغه نارینه د زنانه د چې داغه سره امداد وشي، داغه سره زمونږه خره و یو شي، داغه سره ښه اخلاق وشي، داغه سره مینه محبت وشي. او د چا چې په کمزې کې د مسلمان په کوم حیثیت سره ز په کار راتلې شمه چې د هغه په کار راشمه، او د چا چې زما په وجود اډو کو وینو باندې سمرم د مسلمان دغه خیر خوای کیږي چې وکمه که زما د لاس خو نه وی جبې نه وی، زما د आवाज نه وی، زما د لاس نه وی، زما مال وی، پیسې وی، غیره وی، چې څومره امداد د امت مسلمه کولې شم کوم به خیره. دا یو دینی جذبه غیرت خپل ځان کې وساتئ. د امت مسلمه خصوصا د پاکستان د لپاره د تمام اهل اسلام د لپاره یو دینی جذبه او مینه محبت ځان کې پیدا کړئ. دا زموږ د دین دعوت دی، دا زموږ د اسلام دعوت دی چې مینه محبت به د ارچا سره کوم. پیغمبر فرمایي صلی الله تعالی علیه وسلم چې تاسو کې هغه سړی تراغه پوری کامل مؤمن نشي کېده چې هغه د خپل ځان د پاره سخوخی، چې هغه د بل مسلمان د پاره خوخ نه کی، نو دا کامل مؤمن مسلمان نه دی. چې سم مسلمان سره کیږي هغه کوم تاسو سره کیږي هغه به خپل مسلمان سره کې مثال کې طور پر ستاد ځان د پاره سخوختي، نو هغه به د مسلمان د پاره خوخه. او نبی رسول الله فرمای المؤمن کجسد واحد، مسلمان خود یو جسم په شان دی. که بسترګه کې تکلیف ټول وجود سره ناقراره بیقراری، که بسر درد وی ټول وجود سره ناقراری، که بغاغ درد وی ټول وجود سره ناقراری. نن چې په مخ د ځمکه مسلمان د کم ځای کې تکلیف ملاویږي زب ناقراره ما زو پریشان ما. نو دیو جنان د فلسطین ګروپ نه وځي ما چې چا څومره تعاون کیږي تعاون کوي، کوشش کوي، ما سره نه بل سره کوي. ما ته حاجت نشته چې تاسو ما سره وکي، لازمی خبره ده نه جنا نه 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 چې څوک هم تاسو ته میسر وو خو معلوم او اعتمادي وو دا غي سره مدد وکي، بڑ چڑ کر حصہ واخلي. الله دې مونږ او تاسو ټول د دین نه قربان کی. په دین دی الله تعالی مونږ او تاسو ته عمل را نصیب کی، سمجھ را نصیب کی، آخرت ته مو خدای خسته کی.
او الله رب العزت دې موږ د دنیا او آخرت دواړو کې ترقی را نصیب کړي او خدای دې زموږ د نسل د اهل او عیال ټولو حفاظت وکړي.